الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پرون تاسو ته ما عرض کړیو رمضان مبارک میاشت په درو عشرو باندې مشتمل ده. اوله عشره د رحمت ته الله تبارک و تعالی په خپل عبادو باندې رحمتونه نازلوي. انسان د الله رحمت کامل رحمت مستحق الله جوړیږي څکله د پزره کې رحمت پروت وي نرمي پرته وي خپلو د پاره هم او پردیو د پاره هم کله دا په خپلو باندې مهربان وي او سره په پردیو باندې مهربان وي حتی کې په حیواناتو باندې مهربان وي د الله تبارک و تعالی د کامل رحمت بیا هم دغه سره مستحق ګرځيږي. هغه حواله سره د یو بل روایت ته نبی علیہ السلام انس فرمایي هغه روایت ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي والذي نفسي بيدي ما د قسمی په غزاد باندې زما روح دغه په قبضه قدرت کې ده. نبی علیہ السلام کوم خبره کې غته د قسم خورلو ضرورت نشته ځکه څنګه رښتونه شخصیت ته هغه صادق هم ده هغه مصدوق هم ده هغه په خپل باندې رښتونه ده او الله تبارک و تعالی هغه ته صادق نه ویل دي او خلک هم هغه صادق غني رښتونه غني. خو لیکن بعض یو نه خبره ده سوي چې د خلکو په زړونو کې داغي اهمیت پیدا کولو لپاره نبی علیہ السلام بیاغي نه مخې قسم وخوري. نبی علیہ السلام قسم وخورلو ما د قسمی په غزاد باندې زما روح دغه په قبضه قدرت کې ده. لا يؤمن عبد کامل مومن نشي کېدل یو بندا حتی تر دې پورې يحب لاخيه سخوخ کې خپل رور د پاره ما هغه شی يحب لنفسي خپل ځان ته خوخي. نبی علیہ السلام فرمای کامل مومن هغه ده خپل ځان ته څه خوخي هغه بل تم خوخ کیا اګه ته ولګي کې ځان ته یو شی خوخي او بل سړي ته بیا کنده خوخي بل سړي ته بیا تکلیف خوخي. نبی علیہ السلام فرمای دا کامل مومن نه ده. کامل مومن هغه ده چې ځان ته راحت خوخي بل تم راحت خوخ کا ځان ته خوشالي خوخي بل تم خوشالي خوخه کا دا سیمه کو ځان ته خوشالي خوخي او بل سړي ته خفقان سي کوي ځان ته راحت خوخي او بل سړي په مشکلاتو کې اچي دا سي سړی کامل مومن نشي کېدل او دا کار اله کې چې کله په دې سره کې رحم پروت وي بل مسلمان ته ترس پروت وي. دویم روایت ابو هريره سے فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ما د قسمی په الله باندې هغه سړی مؤمن نه ده ما د قسمی په الله باندې هغه سړی مؤمن نه ده ما د قسمی په الله باندې هغه سړی مؤمن نه ده. تاسو ته اندازه ولګیدل درې قسمونه نبی علیہ السلام فرمایل. صحابه ورسکل قیل من یا رسول الله دا کم یو کس ته تاسو هغه متعلق درې قسمونه وکړه دا کامل مؤمن نه ده. قال نبی علیہ السلام فرمایل الذي لا يأمن جاره بوائقه وی هغه سړی چې د هغه د شر نه ګاونډي محفوظ نه وي ما د قسم په خدای وي چې دا کامل مؤمن نه ده ما د قسم په الله وي دا کامل مؤمن نه ده ما د قسم په الله وي دا کامل مؤمن نه ده. اندازه خپل ولګوا کم سړی د شر نه خپل ګاونډي محفوظ نه وي دا سي سړی کامل مؤمن نه ده. وسار سره خپل گریوان کې سر کته کی چې ما آس پاس څومره خلک دي ګاونډیان دي ما نه خوشحال دي که خفه دي ما د وجود نه غوي تر حتی او کا پریشانی ده کایتا د وجود نه غوي تر حتی شکر د الله ادا کا او کایتا د وجود نه غوي ته تکلیف وي اته د شر نه غ محفوظ نه وي. نبی علیہ السلام داسې سړي متعلق درې کرته قسم خورلې ده دا کامل مؤمن نه ده. او دا ګاونډي سره حسن سلوک ګاونډي سره خیر ښېګړه اله کیږي څکله اته په ځکه رحمي او ځکه سړي په ځکه رحمي هغه برکم ذات د اسمنونو او د زمکو کوم مالک ذات هغه به داسې سړي باندې به رحم کوي. جرير ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ هغه روایت کوي نبی علیہ السلام نه بما نبی علیہ السلام سره څکلا بیعت کولو ما اسلام قبولولو نو ما په درې خبرو باندې نبی علیہ السلام سره بیعت کړی دا. بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بیعت کړی دا نبی علیہ السلام سره علی اقام الصلاه په اقام الصلاه باندې چې زه المنز قائم کوم و ایتای زکات او زکات پور کولو باندې ما بیعت کړی چې زه زکات خې طریقې سره ادا کوم. دریم
والنصح لكل مسلم ما نبی علیہ السلام سره بیعت کړی دی په دې خبرې باندې هم چې زه به هر مسلمان سره خیرخواهي کوم بدخواهي به چا سره نه کوم هر مسلمان سره به خیرخواهي کوم او دغه خیر به زه لټوم ما دا نبی علیہ السلام سره بیعت کړی ده د ده په سوانحو کې راځي یو کس ولګېدو هغه اس خرڅولو دیو نه تاسو کړو مرګه د اس څومره باندې خرڅای دا خو په 300 درهم باندې خرڅوم دې څکړه دی اس ته وکتل نو اس قیمتي وي خو خدانه د 400 روپۍ باندې دغه اس در باندې واخلم ځر نه واخلم هغه کس وتی تا مرزي د زغب 300 نه مو لکه 400 ډیری خېدي بیا لک ساتیر شول بیا دې اس تسترګه وغړولې به څه خو خدانه د دغه اس زب 500 باندې تا نه واخلم وی تا مرزي د 500 باندې خلې ډیره خدمه خو 300 نه دی لیدي داسې سلسل درهم زیاتول معامله 800 ته ورسېدله وی خو خدانه د دغه اس د نه په 800 درهم باندې واخلم هغه ورته دا به تا مې ربنوي 800 درهم ماته دي اس په بدل کې درکې ما د 300 نه ویلې دي دا ولګېدو 800 درهم یې ورکړل او کم اسو نه راواخستلو نو چا ورنه تاسو کړو وی اس هغه تا باندې په 300 باندې خرڅولو 300 نه 400 نه 800 د خبره راغله دا تاسو وکړه وی دې څه کله ما ته ویل وی دا اس تا باندې په 300 درهم باندې خرڅوم نو ما څه کله اس ته وکتل نو اس ډیر قیمتي و هغه د 300 نو ما ته د نبی علیہ السلام سره کوم بیت ما کړو هغه بیت ما ته یاد شولو چې ما خو نبی علیہ السلام سره دا لوز کړو دا بیت ما کړو چې زه به د مسلمان خیر خواهم مسلمان ته به خیر خیز لټوم ما څه کړی دی اس ته سترګې وغړولې چې د 300 درهم دي تور کم اسور نو واخلم دی کې بدیتا خیر نشته ځکه د اس ډیر قیمتي ده ما چې سترګې غړولې ما ته دغه اس د 800 درهم او کتلې شولو نو ما ویل چې دغه 800 درهم ورکوم دا اسور نه رقم کدینه کم قیمت باندې ما واغستو ما دې سړي سره خیر خوې و نه کړل بد خوې مو کړل دې ته لکېږي رحم او دې ته لکېږي مهرباني او دې ته لکېږي الله رضا ده پر بل مسلمان سره خیر خېګړه ابو هريره سے روایت ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فيه یتیم یحسن الیه په کورونو کې بهترین کور هغه کور ده چې پاغه کې یتیم وي خو یوازې یتیم نه یتیم وي یحسن الیه یتیم سره خیر خېګړه کیږي د تربیت د دې تعلیم د خیر خېګړه خې طریقې سره کیږي احسان ور سره کیږي او نبی علیہ السلام فرمایل وشر بیت فی المسلمین مسلمانانو کې بدترین او شر نه ډک کور هغه کور ده بیت فيه یتیم یساو الیه هغه کور ده چې پاغه کې یتیم او یتیم خبرګری نه کول کیږي یتیم سره احسان نه کیږي بلکې یتیم سره تکلیف ورته ورکول کیږي دغه کم حق تاغه حق خې طریقې سره نه ادا کیږي په کورونو کې دغه بدترین کور د نبی علیہ السلام فرمایي او یتیم سره خیر خېګړه به هغه انسان کوي چې هغه په ځکه د الله رحم پروت وي نرمۍ ورکې پراته وي او چا په ځکه نرمۍ نه وي هغه یتیم سره خو پرېږده چې هغه چې نورم به بس به کس سره وي هغه سره مغه رحم نه کوي دا روایت هم د ابو هريره سے د فرمای ان رجلا شکا النبي صلی الله علیه وسلم قسوه قلبه یسری نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ یا رسول الله ما زکه سختي ده ما زړه سخته ما زکه نرمۍ نشته ډیر تکلیف ده انسان وګورم تکلیف نه ډک انسان زه وګورم یا تکلیف نه ډک یو معامله زه وګورم ما په ځکه هغه د ترس نه راځي یا رسول الله داسې څه عمل ورته وکړي چې ما په ځکه نرمۍ پیدا وشي نبی علیہ السلام دو خبرې ورته وکړلې یو خبره ورته دا وکړه امسح راس الیتیم وې دې یتیم په سر باندې لاس کېږي دا یتیم خبرګری وکا یتیم په سر باندې څه لاس را تیر کی یتیم خبرګری وکي دا داس یو عمل دی چې تا په ځکه به الله تبارک وتعالى رحم پیدا وکي او دویم واطعم المسکین مسکینانو ته خوراک ورکو کم سړي سره زنوي هغه سره تعاون کوه څکله ته یتیم ګوري کله چې ته مسکین ګوري هغه سره خیر خېګړه کوي دغه حالات ته معلومای اته سره باندې خود به خود اثر کیږي اته پزره کې به رحم پیدا کیږي او نرمۍ پیدا کیږي اخرنه روایت سراقه ابن مالک سے ان النبي صلی الله علیه وسلم قال سراقه سے فرمای نبی علیہ السلام او فرمایل الا ادلکم علی افضل صدقه وتاسو څه خبر درنکم چې په صدقو کې افضل او بهتر صدقه تاسو ته نه خیم بیا نبی علیہ السلام او خدلا بهترین صدقه کما صدقه ده څه بچا باندې خرچي نبی علیہ السلام او فرمایل ابنتک مردوده الیک ليس لها کاسب غیرک وتا لور د په نکاح باندې چاته ورکړه دغه لور تا ته بیا واپس کړل شولا یا د طلاق په صورت کې یا د خوند مړیدو په صورت کې
یا هغه ځای کې پریشانی دی او دغه بچی ستینه بچی تا کور ته راغله تا لور تا کور ته راغله ابنتک بچی تا مردودتن الیک څنګه واپس کړل شي تا ته لیس لها کاسب غیرک تا نه علاوه هغه د پر بل د کسب ولا څه ذریعہ نه وي ته ولګيږي امدغه لور باندې کما خرچه کم نان نفقه کم علاج معالجه ته کوي پیسې لګي په صدقو کې دا افضل صدقه ده بهترین صدقه ده الله تبارک وتعالى د مو تاسو ټول ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کی اخر کې یو خبره زار از کوم صدقه فطر متعلق پرونو ما تاسو ته د مسافر متعلق یو خبره کړی و خو چون کې د دې مسالې صحیح طریقې سره وضاحت یو ځکه هم نه کیږي نو هغه د وجې نه یو ډیر استراب پیدا ودا په دې باندې ځان پوهې کې څه کم سړی مالدار وي هغه باندې صدقه فطر لازم ده کدا شادي شوده وي د خزې صدقه فطر په دې باندې نشته که خزې طرف نه دا ورکوي نو ډیره ښه ده همدارنګه کم بالغ اولاد ده بالغ اولاد نه صدقه فطر په ده باندې لازم نه ده هغه کمالدار وي په خپله به یې ورکوي ورته او که پلار ولګېدو بالغ اولاد طرف نه هم صدقه فطر وکړو ډیره ښه ده کم نابالغ اولاد ده هغه د پلار تابع دي نو پلار به هم د خپل طرف نه او خپل نابالغ اولاد طرف نه صدقه فطر ورکوي صدقه فطر څومره ده عام طور سره موږ غلی سره ورکو څه کم 2 کیلو یعنی په کم 2 کیلو نه څه لغونې یا څو ماشي زیات دا د صدقه فطر مقدار ده دومره غنم دا څه ته ورکې په کم 2 کیلو یا 2 کیلو غنم ته ورکې نو دا یو کس طرف نه صدقه فطر شولو اوس یو سړی دغه په سفر کې دا او دغه کم نابالغ اولاد دغه په پاکستان کې د مثال طور سره دی ځای کې دی او هغه په قطر کې ده په دوبۍ کې ده په زوبۍ کې ده اوس که دغه سړی هغه ځای کې صدقه فطر ورکوي خپل طرف نه خپل اولاد طرف نه منسوسي شی څه هغه غنم دی غنم ورکوي هغه ځای کې که په کم 2 کیلو غنم ورکوي او کدا دی لکی ته ټلیفون وکي ورور ته یا بل رشتہ دار ته وایي چې ما طرف نه صدقه فطر غلا ورکا غنم ورکا نو کاغذ کې ورکوي به هم په کم 2 کیلو غنم به ورکوي او کدی چې هم غنم ورکوي په کم 2 کیلو غنم به ورکوي دې کې هیڅ قسمه اختلاف نشته کدا غنم غزه کې ورکوي او کدا دې کې ورکوي په دې کې هیڅ اختلاف نشته مثلا دې کې راغله چې کوم دغه سړی د غنم نه ورکوي غنم په بدل کې د غنمو قیمت ورکوي پلار په سفر کې ده او نابالغ بچی دي ځای کې دي اوس دا غلا نه ورکوي غنم نه ورکوي بلکې د دې قیمت ورکوي اوس به د هغه سړی څه هغه ځای کې د هغه ځای قیمت اعتبار به وي د دغې غالې او د کم ځای کې بچي دی که د دې ځای اعتبار وي دې ځای کې د فقهاو 2 رایې دي یو د امام محمد صاحب رایې ده ایما د امام ابو یوسف صاحب رایې ده امام محمد صاحب دی چې کم ځای کې مؤدي ده ادا کوونکی ده هغې ته اعتبار ده ظاهر خبر دغه پلار د صدقه هغه ورکوي نو چې په کم ځای کې پلار وي مغه ځای قیمت ته به اعتبار وي ظاهر خبره ده په دوبۍ کې ده په زوبۍ کې ده هغه ځای کې د په کم 2 کیلو غنمو کم قیمت وي 20 درهم وي 22 درهم وي هغه به خپل طرف نه هم دومره پیسې ورکوي او خپل کم بچي دي نابالغ بچي دي هغوی طرف نه به هم هغه دومره پیسې ورکوي برابره خبره ده چې هغه ځای کې صدقه فطر ورکوي برابره خبره ده که چا ته ټلیفون وکړي چې اما طرف نه دومره پیسې دا غریبانو کې تقسیم کوي دا د امام محمد صاحب قول ده امام ابو یوسف صاحب فرمایي وینا کم ځای کې چې چا طرف نه ته صدقه فطر ورکوي هغې اعتبار ده ته په مغه ځای کې ته به د هغه ځای صدقه فطر ورکوي اتا بچي په پاکستان کې دي دې ځای کې د په کم 2 کیلو غنمو کم قیمت ته دې طرف نه به همدې قیمت مطابق ته ورکوي دغه 2 خبرې دي بعضې علما لګیا دي یوه خبرې رخصي ده او بعضې علما لګیا دي بله خبره رخصي ده تطبیق په دې 2 خبرو کې دا ده احتیاط په دې کې ده چې ته د امام محمد سے په قول باندې عمل وکړي ځکه ظاهره خبره د انفال الفقراء دا د فقراو ته په دې کې فایده زیاته ده د 10 درهمونو مثال طور سره 45 کې یو درهم نو 900 روپۍ شولې نو فقراو ته فایده پام دی کې ده نو سړی مغه ځای کې د امام محمد سے په قول باندې عمل وکړي احوط قول همدغه ده او پرون تاسو ته ما د دې وضاحت کړو چې دې طریقې سره چا وس رسیږي نو دې طریقې سره دغه صدقه ورکړي دا احوط ده احتیاط پام دی کې ده او سہولت په دې کې د څه ته ولګېږي کم ځای کې تا بچي د مغه ځای چې څومره صدقه فطر د 120 روپۍ د لګېدي ځای دغه ته ورکړه خو داسې نه ده چې که بالفرض ته ولګېدي تا د دې ځای مطابق صدقه فطر وکړو تا صدقه فطر ونه شولو که د دې ځای صدقه فطر ورکوې مې تا وشولو که دوبۍ کم ریټ ته هغه سره ته صدقه فطر ورکوې هم یې تا وشولو خو احتیاط په هغې کې ده ځکه چې فقراو ته په هغې کې فایده زیاته ده او سهولت په همدې کې ده چې دغه 120 روپۍ دي کمې پیسې دي اما پرون کومه خبره ده
هغه خبره په دې تناظر کې واغلی سپرون کوم خبره تاسو ته ما کړی و هغه احواته احتیاط ولا خبره مرته کړی ده او سہولت په دې کې د کته 120 روپۍ ورکړي په دې دوه خبرو کې څه کمې باندې هم تعامل وکړي تاسو د کیفیت وشولو بهتر دا د څومره زیات نه زیات پیسې دی ورکولای شي زیات نه زیات ورکړه ځکه چې دغه څه د کیفیت په دې رمضان کې کمی کوتاهي شي کم نقصان راغلی وي هغه زالي د پر دغه مشهور اخیری خبره څه علماء کرام راغلي دي مدرسې ته چنده کوي برپور طریقې سره چنده ورته وکړي الله تبارک وتعالى د مو تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړي الله د څه سمولتي قبول منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اے الله طاعت و عبادت زندگی تر نصیب کی څومره ګناهونه شوي دي صغیره کبیره ټول ګناهونه متماف کی مولدانو ته معاف کی محقدارانو ته معاف کی امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګناهونه معاف کی اے الله امت مسلمه په حال باندې رحم وکي پریشان حال او پریشانی ختم کی چا باندې قرضو بجونو اخلاص کی مسافر ته دعا وکړه الله مسافر خوشحال ساتي کورونو ته خیر رپیخ کی الله چا رزق تنګي رزق وسی کی چا اولادونه نیک اولادونه نصیب کی چا اولادونه نافرمانی الله فرمان بردار وګرځي چا کورونو کې پریشانی وي بے اتفاقی وي الله په مینه محبت په اتفاق او اتحاد باندې بدل کی کلی قوم متعلق دعا وکړه دغه قوم په دینه په دنیا باندې خسته لري چا پیر څوره قومونه دي پر امت مسلمه باندې الله رحم وکي الله مټولو ناراضي شي وفید امر الى الله ان الله بصير بالعباد